بے گناہ چې په اسمان کې شوی دی هغه د حسد د وجې شوی دی. د څه د وجې شوی دی؟ د حسد د وجې. رب العالمین ټولو فرشتو ته وی چې کم طرف ته د آدم علیه السلام پروت دی دې طرف ته ټولې فرشتې سجده وکړي، ټول سجده وکړي. اسجدوا لآدم، ټول آدم ته په سجده شي. ټول په سجده شو، خو شیطان چې دته وکتل کنه چې دې سړي کې کمال دی او د په اولاد کې بر توحید دایان راځي، نو مخې واړو او فوراً الله ورته وی اے ابلیسا ولې دې سجده ونه کړه د آدم علیه السلام ته؟ نو هغه قیاس پیش کو، وی الله انا خیر منه، زه خو د ده نه غوره یم. وجه خلقتنی من نار وخلقته من طین، زه دې د اوره پیدا کړی یم او دې د خټې نه پیدا کړی دی. وی اور د خټې نه غوره دی، زه به آدم ته سجده کوم. نو دا خبره هم غلطه وه چې خټه غوره نه ده اور غوره دی. دا خبره په خپل ځای غلطه ده، خو به هر حال مخې واړو. الله رب العالمین ورته د حسد د وجې سزا څه وروله؟ فاخرج منها فانک رجیم، اوزه ته رټلې شوی، وان علیک لعنتی الی یوم الدین، تر قیامته پورې په تا زما لعنت دی. لومبے گناہ سو شو په اسمانونو کې حسد، چاو کو شیطان کړی دی. اوس چې دا مسلمانان رونه په خپل یو بل کې حسدونه کوي، دا د شیطان رونه ګرځي. دا خو د شیطان هغه مرض ده چې ته ورکې کامیابېږي. او بیا په ځمکه چې لومبې ګناه شوی دی، نو هغه ګناه د څه شوی دی؟ عام د حسد د وجې نه شوی دی. د آدم علیه السلام دوه بچو، یو قابیل او بل حابیل. قربانی دواړو وکړه. هغه وخت کې د قربانۍ د قبلېدو به دا یو نشانو چې د اسمان نه به اور راغی، هغه به یې اوسېدله. نو د حابیل قربانی الله قبول کړه، د قابیل قربانی رب العالمین قبول نه کړه. نو دې رونو کې خپل منځ کې حسد پیدا کیږي. فوراً قابیل ورته وایي لاقتلنک، وجنم دې اوس دې پرېږدم نه. دا ولې ستا دا قبول شوه؟ هغه ورته وایي انما یتقبل الله من المتقین. تا خو د رب تقسیم دی بس چې چا نه قبلی. ای زما وروره دې کې خو زما څه ګناه نشته، ما خو ستا څه خلاف نه دی کړی، ما مه وجنه. او دا ورته ډېر وایي چې ته خو ما وجنې، خو زه نه غواړم چې د قیامت په ورځ باندې زما لاس ستا په وینو باندې ککړي. داسې نه کوم. اکه قابیل ولګېده او حابیل باندې گزار وکړو، هغې سره هغه را پرېوته او مړ شو. دا لومبې ګناه په ځمکه باندې وشو د حسد د وجې نه. نو حسد رونو لوی ناسور دی. زړه کې دا عزم وکړو چې بھائی زه به حسد د خپل رور سره نه کوم، زه به حسد د خپل ګاونډي سره نه کوم، زه به حسد د خپل خاندان والو سره نه کوم.